جی علماء کرام و صلحاء امت باب دے په بیان د تفسیر د دې قول د باری تعالی و ان کنتم مرضى کہ یہ تاسو بیماران او علی سفرن او په سفر یې ځکه دا او په معنا د حرف واو سره دی ښا ځکه چې دا او په خپل معنی سره شي نو بیا په دې نه دا وهم پیدا کیږي چې دې مرض سره هم اتسماتيږي چې قران کې یې تاسو بیمارای یا په سفر یا راشي یو د تاسو نه د غایت نه معنا کومګه ان کنتم مرضى کیه په بیماران یا په سفر وجاء احد او صلیپا او په مان دی وو سره او راشي یو د تاسو نه من الغایتی د ادسماتینا اوس قران کې څنګه دی وجاء منكم من الغایتی او لامسم النساء فتیمموا صعیدا طیبا نو اوس دی وخت تیمم او کې د خاور پاکو چې وبن نه ملاويږي اوس فتیمموا صعیدا ذکر شو امام بخاری د معنا د صعید کوي صعیدا وجه الارض صعید د ځمکه مخ ته وایي دې تایید سره امام بخاری د احناف تایید وکړه لکه موږ وی چې صعید وجه الارض ته وایي او امام شافعی سے وی چې صعید نمبر ارضی منبتی ته وایي بس اوس وقال جابر دین رسو یو آیت را روان دی هغه څنګه دی علم تر الى الذين يظلمون يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به اس امام بخاری دغه آیت توجیه کوي وقال جابر وی كانت الطواغيت التي يتحاكمون اليها و اغه طواغيت يتحاكمون اليها چې خلق با اغیلا خپل فیصله وړلې او اغینه با فیصله غوښتلې تحاکم معنا فیصله لګل او خپل حاکم ګرځول ٹھیک شمري سبا معنا دا شو یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت قران کې طاغوت راځي او دا طاغوت د دې جمع طواغیت ته امام بخاری وی چې عربو کې مختلف قبیله وي او د هر قبیله یو طاغوت الله هر قبیله یو طاغوت او هغه طاغوت ته بدوی خپل فیصله وړاندې کولی او هغه بدوی قضا کولا او دې ته طاغوت زکوي طاغوت ستوي الله د حکم نه باغی ته وي نو معنی دې د الله د حکم په مقابله کې بخپل فیصله کوله د دغه آیت تشریح او د دغه آیت تفصیل د یو لوی عالم د شهادت او دغه د مظلومیت سبب ګرځیدل دي شغه مولانا ولی الله کابل گرامی دے علیہ الرحمت اللهم ارحمه رحمتا واسعه او دی بخاری تو ګری طاغوت التي يتحاكمون اليها بس جدی بل فیصله وړلې اوس عبادت جدا دي فی جوهنه واحد فقبلی د جوهنه کی یو طاغوت مستقل وفي اسلم او په قبیله د اسلم واحد یو وفي كل حي واحد او په هر یو ژوند کې یو طاغوت حي نه دراغله تاسو چرته حي نو ګورئ نو بس تاسو چې دغه څه ژوند دی دلته راغی حي هر یو ژوند کې یو طاغوت د هر یو قبیله کې یو طاغوت بس خلاص عبادت ختم شو
اوس دوی کوهانون دا کوهانون چې دا تفسیر طاغوت ته یعنی هي کوهانون دا طاغوتیان سوکو شیطانانو سره وینا یرا کوهانون یعنی هي کوهان دا کائنانو دا د هر قبیله طاغوت په حقیقت کې یو کاهن سړیو ینزل علیهم الشیطان چراتبا پاغي باندې شیطان معنا شیطان بوله غډ وډي خبر راوړلې بس وقال عمر الجبت اسير يتحاكمون الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا ويريدون بالجبت والطاغوت كان وقد امروا نا جبت مرادي كان د آیات کې روزوی وقال عمر الجبت اسير عمر مان کی د جبت جادو تا او الطاغوت الشیطان او طاغوت چې په مان د شیطان دی وقال اکرما الجبت بلسان الحبشه الشیطان اکرما وی جبت په لغت حبشی کې شیطان ته وی او طاغوت کاهن ته وی دا دې غني معنی شوی او دینه معلومه شو چار کله په لسان د حبشه کې شو د قران کې الفاظ معربه وش الفاظ دي 27 الفاظ دي چې دا نور لغات دي قام معرب کړي شوی دي په قران عظیم کې عربي نه دي سوریانی عبرانی حبشي دي او دین قول د امام شافعي سے ابتداء دي چې قران کې عربی الفاظ علاوه نور الفاظ نشته دي نو چې دا کوم دي دا موافقت لغتین ده توارد لغتین موافقت چې هم په حبشو کې متدغه شي او په عربی کې متدغه شي وي ٹھیک شو کنه لکه جام او تندور شو جی قال حدثنا محمد قال اخبرنا عبد عن هشام عن ابي عن عائشه قالت هلكت لاسماء هلكت قلاده لاسماء ګوره دا دو واقع راځي الله یو غزوه بنی مستلق کې چې د حضرت عائشه بینه ها رخصو او دا د خور اسماء بهو ایو بل سفر چې حضرت عائشه روانه وا قضاء حاجت تا او غار کې هار پروتو نو دغه مزه اوشلې دا نو دانی چرچر کتر تاوش حلقت بمانه ضاعت رخص امبیل دا اسماء بنت ابي بکر رضی الله عنه عنها فبعث النبي صلی الله علیه وسلم فی طلب رجال نبی علیہ السلام علیکل دای هار په تلاش کې کسان فاضت صلات وقت مزن راغه ولې سوالا وضو ان انودا مرګي په خوا کې دوبو بوز ټیم راغه ولې سالا وضو ان او دی ابو سخنو بس ولم یجدوا مان او بدون منده فصلوا دوی مزوک هم علا غیر وضوئن بیودسا اجتهادی مزوک چه بدنشته او اخران قضا کی فانزل الله التیمم اللہ راو لک آیت تیمم او دیو لاندی لکی صفحہ 48 کے انشاءاللہ بخاری جلد اول کی دا تفصیلی واقعہ دا چه نبی علیہ السلام صحابه لگل او بیا یو خزه مخل رالا ورغی څخه اوخو پغی باندې دو مشکیزی وی صحابه هغه خضراويستا ام مشکیزی کوزی کړی شوی او نبی علیہ السلام پای کې دعا وغوښته او ټول صحابه دغه نو بواغسته حدثو ک او ساوري چې کم دی خ او بکړل او بیا د مشکیزی دغه نه خم مضبوطی ډکوي ان شاء الله ان قریب په تیمم کې را روان ده پورا یو صفحه باندې حدیث مشتمل دی قرآن کی راضی کنا فین تنازعتم فی شیء فردوا الی الله ورسوله والى اولي الامر نسوک مراد دی نو بخاری شریف وی اولی الامر منکم نہ مراد ذوی الامر چا خاوندان دو حکم دی هغه ذوی الامر دی پدې کې مفسرین تقریبا 42 زیات اقوال ذکر کړی دي سو کوئی اولی الامر نہ خلفائے راشدین مراد دی سو کہ ابو بکر عمر سے مراد ہے سو کوئی مراد صحابہ دی سو کوئی تابعین دی سو کوئی مجتہدین دی خود بخاری او جملہ لکھره د پاشا کې چې مرادن القضات و امراء السریه بس اولو الامر نه مراد هر قاضی چې حکم د قران مطابق وي
هر مفتی حکم د قران مطابق وي اور عمرا السریه هغه فوجي پلتنا فوجي دستا او فوجي لخر دغه امیر وي دغه اطاعت پتا لازم دی قربان. قال حدثنا سودة بن البلد قال اخبرنا الحجاج بن محمد عن ابن جريج عن علي بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه رسوله للامر منكم قال نزلت بعبد الله بن حذافه بن قيس بن عدي اذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل. شابس ګوره داد نازل شوی د په بعد عبد الله ابن حذافه هغه حذافه ابن قیس ابن عدي کله چې دی لګلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فی سریه په یو فوجي دسته کې فوجي دسته پیژنه کنه پلتن چې ورته فوجي پلتنا یو ډله یو طائفه چې کله فوجیان روان له سته ګاډي یو نو هغه ته وی فوجي دستا یو پلتنا او دې اشاره ده مغازی کو تاسو حدیث ویل دي داغه روایت چا اور ټول پور کې ودانګي ٹھیک شو غنا هغه ته اشاره ده. باب في تفسير قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ګور مولانا صاحب آیت سورۃ النساء په دې آیت مقصد دا دی چې یو سړی هغه پوری نشي مسلمانې دی سو پوری چې دی په خپل مسائلو کې حاکمیت د قران او حدیث تسلیم نکړي. تل ګران دی کنه فلا وربک لام زائد فوربک لا یؤمنون استاد رب قسم دی چې ایماندار کې دي نشي داخله سوچ تا حاکم او نګرځي فی ما شجر بینهم. اوس په دې کې واقع ته اشاره ده باب چلو. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن جابر قال اخبرنا معمر عن زهري عن عروه قال خاصم الزبير رجل من الانصار في شريج من الحر فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير ثم ارسل الماء الى بس ګوره علماء کرامو سوچو کې دې مسلې ته حدیث دے خاصم الزبیر رجلا من الانصار جګړه رااله د حضرت زبیر رضی الله تعالی عنہ زبیر ابن العوام یو سړی سره چې هغه د انصارو نو او دا جګړه سو فی شریج من الحرا په یو ولید ابو کې په مقام د حرۃ الارض دا زی مشکل دی ګوره هغه بار فرش دی کنه او په داس نه رواني دي هغه فرش کې د زبیر ابن عوام رضی الله عنه باغ د کجورو دی او دا زوم دا کمره چې د یو سړی دی چې دلته ورته انصاری وي دا دغه باغ دی د دوی خپل جګړه شو زبیر وی اول حق زما دی زکه چې ولا زما په پټي اوړي نو زبا باغ وبکو د انصاری وی نه زما حق دی زه تلرم نو ته وبما ته پریږدي جګړه چلان نبی پاک صلی الله علیه وسلم څخه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې اسقي یا زبیر ته معمولی او خپل باغ لا ورکا او بیا ارسل ما اله جاری کا بیا گاونډي ته پریږدي اوس دا فیصله وشو دوی په لار روان دي ان دي انصاری وی انه کان ابن عمته دا زبیر چونو د پیغمبر اسلام د ترور زویو د ترور زوی لحاظ یو ک فیصله د انصاف نکړه معاذ الله خبر چراله پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو مخکې فیصله نه وکړي مصالحت کړو خو چې خبره داسرانه نبی علیہ السلام ورته چې بدبخته ما خو فیصله د حق کړی و ته سوای چې د ترورزوی لحاظ وکړه اسقیا زبیر حتا یصل الماء الى الجدران ته خپل باغ هغه پوری وبکا چې ناوی او پولی ډکش نبی نه او دلته مراد چې جدران نه مراد هغه پولی دی چې د بوټي نه چاپیره ذمہدار جوړي مانه دمر او بوور ک چې دا پولی ډکشي چې خستا با ډکشه نبی ارسل ما اله جارکا بیا ته مو پریږي اوس دانه چې پیغمبر اسلام انصاف ونه کما الله اوس انصاف وکړه مخکې اوس حکم وکړه او مخکې مصلحت
اوس ابن زبیر تا دغه زبیر ابن عوام تا پورا حق ورکا اوس ما غو تاسو را تزمار چې دار ما ته خید معمولی وبکا نور دې ته پرېګلا خو دې خامخ دې فیصله تا شریف فیصله نه وي نو است خپل حق پورا واخلا دا چې تاسو په پاتې شنو کې دیو بکی کې بل څه کو بکی نو ځان خپل کار کوي اوس دې مطلب څه شو یو خدا چې د انصاری د حضرت سے په فیصله راضی نشو نو فلا وربک لا یؤمنون مصداق شو دیمه خبره دا شو چې حق د سقی کې حق د قریب مقدم دی او دبر چې یصل الماء الى الجدران شي خدای حق شو ټیک شو مولانا سیبا اوس په دې باسي چې دا سوکو نو بعضوی چې دې منافقو او دې ته انصاری به تور نسب ویل دي چې دې په انصاریانو کې پاتې کېده نور هغه انصاری صفتی نو چې د پیغمبر د دین مرګرتیا کړی و او دې منافق مزاج لیکن دا خبره مزیدار ځکه نه ده چې دغه بخاری شریف کې جلد اول کې 373 کتاب صلح کې راځي چې وقت شهید بدرن دې بدری هم تراوارو کنه تین سو 73 دا ګوره 373 باب اذا اشار الامام بالصلح فابا حکم علی بحکم البین نو ګوره اسقیا زبیر ما ته ګوره كان يحدث انه خاصم رجل من انصار قد شهد بدر دغه بدری صحابي دي بیا وسکوي نو دی حاشی داویل دي چې معصومیت فقط انبیاء علیهم السلام صفت ده د صحابه نه ده او دا د دې انصاری ابتدایي زمانہ وا او کله کله سړی باندې یو شی غالبي ان په دې باندې فیصله د بل کله کله تبعی تو سره ناخوغه ناخواله ولګي نو دې دا په ناخواله سره دا خبره کړې وا انکار نو او غلطیان کیږي معصومیت فقط د انبیاء علیهم السلام صفات ده ولا یبدن یبتلا غیر معصوم مستعشیل کړي کله کله د غیر معصوم ابتلا کیږي نو دام دې انصاری ابتلا وا او دا زمانه ابتدایي وا او ابتدایي زمانه کې خو بعض وخت صحیح معنی کنه عصبیت غالب شي کنه خیر نه پوه شي کله کله داسې کیږي او ځکه موږ وایو چې صحابه خو معصوم نه دي خو محفوظ دي محفوظ معنی دا چې یو ځل ګناه شي بیا ته نه کیږي الله یې بچ ساتي ان رجل من الصار في شريج الحر من الحر فولد حري فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسقيا زبير اي زبير دغه باغ دی وبکا ثم سلمى الى جارك بیا وبګاونډي تپریږي دا فقال انصاريو نو دي انصاريو وي او دا وجه د جبره نو مې نه دي لیکلې خو الکه سو کوی چې د منافق سوسوي لیکن دا ناشنا خبره ده چې نو مې ول نه دي لیکلې یو مقصد د دې د احوال ستر دی مقصد د دې د احوال ستر دی چې احوال پټ کړی شي تیشو مولانا صاحب فقال الانصاري يا رسول الله ان كان ابن عمتك تا فیصله زکه وکړه چې د استاد تر زوی دی د تر زوی دی فتلونا وجهه حضرت صلی الله علیه وسلم د خفقان نه په مخ باندې تغیر راغی ثم قال بیا فرمایل اسقیا زبیر خپل باغ وبکا ثم احبس الماء حتى يرجع الى الجدر بیا وبند کا تردی چورسی پولو ناوتا ثم ارسل الماء الى جارکا بیا پرېګه دو وبګاونډی تا
اوس راوی وی واستو عن نبی صلی الله علیه وسلم زبیر حقه واستوا اے پورا وګرځاو نبی پاک زبیر ته حق مخکې دی زبیر ته نیمګړی ور کړو فای کې مصالحتو فی سریر حکم په واضح حکم کې حين احفظه الانصاریو کله چې دی انصاری حضرت غصه کا ناراض کا دیشو اوس وی راوی کان اشار علیما بالامر اول حضرت اشاره کړ دوی ته په یو داسې فیصله لهما فی ساعتن چې د دوړ لا په دې کې فراخي او فایده وا چې د دوړ باغ بلګ لګ خوب وشو کنه حال زبیر فما صباز الایات ګمانکم پدیاتونو الا نزلت فی ذلک مگر پدی واقع کې نازل شوی دی فلا وربک لا یؤمنون حتا یحکموک فیما شجر بینهم جی باون په تفسیر قولی تعالی اولئک ما الذین انعم الله علیهم من النبیین چا چې د الله او رسول تابعداري وکړه پرز د قیامت بل انبیاء علیهم السلام په مرګتیا او دای په ډله کې وي ټیک شو یعنی جنت ته الله ورکړي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابيه عن عروه عن عائشه قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي يمرض قالت عائشہ بو سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی علیہ السلام ناوریدو یقول فرمایل ما من نبی یمرض ندی او پیغمبر چې بیماریږي په بیماره آخري د مرض الوفات معنی بکو ما من نبی ندی او نبی یمرض چې بیمار کیږي په بیماره آخري چغه جان لیواوی الا خیر بین الدنیا والآخرة مگر دی نبی ته بطور اعزاز اختیار وکړي چې د دې دنیا او د آخرت کوم یو غواړي وساشوی وکانه فی شکوا الذی قبض فیه او نبی اسلام هغه بیماره چې کوم کړو اغسته شو اخذته بحه شدیده نبی اسلام باندې راغلو ټوخه سخت بلما بوحتن خراب والے د مړی چاري سره आवाज لږ شي بوحتن غټواله د आवाज وجه خرابې ده مړی سره هغه بیا داسي چې سره زړه کې څه خبره کوي هغه بار سره اوسي فسمعت يقول ما حضرتنا اوریدوی مال الذين انعم الله غوارم تانه مرګتیا دغه چې الله په نام کړی دی من النبیین او صدیقین او شهدا او صالحین فعلمت انه خير حتی عائشہ فرمای ما ته پته ولګی دا چې امام الانبیاء علیه السلام ته د دنیا او د آخرت د غوړه کول اختیار ورکړی شو نو فختار الاخرت علی الدنیا قربان امن په تفسیر قولی تعالی ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء الظالم اهلها ګورا علماء کرام په دې کې ترغیب ال الجihad دے او زجر دے په ترک د جهاد او دارنګ په ترک د هجرت ګورا مکه کې چې کوم مسلمانان معذورینو نو مجاهدین ته حکم دی چې دا معذورینو امداد وکړي او جهاد تلار شي نو مالکم سیشه معنی دې لپاره تاسو چې تاسو jihad نه کوئ د الله په لار کې حال دا دی ول مستضعفین من الرجال ا کمزوري کړه شوی ناری نه او زنانا ال الظالم اهلها یعنی دا آیت بلولی ترتیب پر چورسی الظالم اهلها دا سکله چې ظالمان دي آل دغی چې مکوا او ظالم نه مراد مشرکین دي جی قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عبيد الله قال سمعت ابن عباس قال كنت انا وامي من المستضعفين دغه ابن عباس كنت انا وما ز او زمامور من المستضعفين دا کمزوري کړه شو نه یعنی په دغه آیت زمون په حق کې راغله دي زما شموما امور می بوډای وا امون تلار د مکی مدینه معلومه ونه نو مګال ته پاتې شو جی قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس تلا الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان قال كنت انا وامي من معنی دا چې مستضعفین مصداق زیما او زما مور دا ممن دا هغه چانا عذر الله چې الله ول عذر قبول کړي دي عذر الله قبل الله عذرهم ويذكر عن ابن عباس او دا خبره د ابن عباس ابن نقل کړي شوی دا معلومه شو چې دا مکتوب امام بخاری ته ملا شو
حاصرت صدورهم یعنی ضاقت تنگی شوی دی تلوو کم دے تلا عروس تغایت تلا و ان تورزو فان تلوو و تورزو عثمانه کی تلوو السنتکم بالشهادت اړوي تاسو جيب خپل د گواهینا بالشهادت یعنی ان الشهادت اړوي تاسو جيب خپل د گواهینا په صحیح طریقې گواہی نه ورکوي بس وقال غیره د المراغم ترجمه کوي خو ابن عباس نه بغیر نور لکه مجاز القرآن والا وقال غیره المراغم المهاجر لکه څنګه دی مراغمن کثیرا وسعا دا مراغم معنی کی المهاجر مهاجر معنی څه شو جای هجرت نو به مو تاسو ارزونه د هجرت ډیر بس راغمتو هاجرتو قومي راغمتو راغما په معنا د هاجر سره دی راغمتو معنا هاجرتو قومي ما خپل قوم نه تنهایی وکړه ان الصلاه كان المؤمنين كتابا موقوتا معنی کی موقوتا موقتا وقت فرض کړی شي وقته عليهم چې الله په دې باندې مقرر کړی دی وقته عليهم الله مقرر کړی دی دا ټیم په دې مؤمنانو باندې د بوس جی قال حدثني محمد باب قوله تعالى باب تفسير قوله تعالى فما لكم في المنافقين فئتين دا ګوره مولانا صاحبہ کله چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لار احد تا او د ابن سلول په مرګرتیا کې تا 300 کسان راغلل بیا چې کله جنگ احد فیصله وشو نو مؤمنان وی چې دی له ولو دوی موږ پریخیو په دې دوی له وهو چاوی دوی سره جنگ نکو الله تراولېګه فما لكم في المنافقين فئتين سوسل تاسو لرا چې شوي تاسو په بار د منافقینو کې دوه ډلې سو کوئی جنگ کو سو کوئی نہ کو الله ذل کړی دی دوی خو مستحق د جنگ دی کنه وما لكم في المنافقين فئتين والله اركسهم یعنی الله رد کړی دی رکسب ما رد الله رد کړی دی کفر سا قال ابن عباس بددهم ارکسب معنا د بدد سره شو او بدد په معنا د فرق سره تفریق سره فئه ای جماعت فئتين دغه مفرد سره فئه راغی او فئه په معنا د جماعت سره شو ابي قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر بن عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن عن عبد الله بن يزيد عن زيد بن ثابت فما لكم في المنافقين فئتين رجعنا من اصحاب النبي بس رجعنا اوس موږ پښتو کې ویلو معنا منافقین کوم مرادی رجعنا من اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم واپس شو کسان د ډلو د نبی علی السلام نا من احدن د احد میدان نا وکان الناس شو صحابه فیم په بارد دی فرقتین دو ډلې فریق یقول اقتلهم یو ډله وا چې حضرت صلی الله علیه وسلم توی الله پیغمبر وی ولا وفریق یقول لا ابل ډلوی چې حضرت سوای ورته ما اخر کلمه ګودي فنزلت فما لكم في المنافقين فئتين بس اوس نبی علیہ الصلوۃ والسلام په بار د مدینی وی ان طیبتن مدینه طیبه ده طیبه یعنی پاکه ده څنګه تنفل خبثه ای رد کوي او باسی ګندېړک منافقین لرا کما تنفل النار خبث الفضه لکه چې لري کوي اور ده زرګر خبث الفضه زنګ ده چاندینا لکه زرګر اور چې د چاندینا زنګ لري کوي دارنګه مدینه چې ده منافقین د مدینه نه وباسي او اوس چې تلاړی کنه الله دې تابوزی ما سره د مدینه په چوکونو کې دا حدیث لیکل دی ان المدینه تنفي الخبث كما تنفي الكير خبث الحديد دې ویلي نعم بتفسير قوله تعالى وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف يذعوا به أفشوه يستنبطونه يستخرجونه حسيبا كافيا بس ګوره مولانا صاحب او د دې آیت اختصار دی ښا اذا جاء واذا جاءهم
کله چې راشد خلق څخه امر من الامن یو فیصله یو خبر د امن لکه فتح او غنیمت او الخوف یا فیصله د یری لکه د شکست یا د نوس اذاو بی نو نشرکی خورواله کی په دې سره نشرکی دا خبره بغیر د تحویل نه عمره او تا دا څه بوای پکار خداو چې تاسو یو خبر ورسی نو ته هغه امیر ته لګي چې صاحب امیر بیا دغه فیصله نشرکی او کی نه نشرکی نو دین بعض خلکو ځان نه مشروط خان جوړ کړو نو چې کوم خبر ورته ورسې خبر اورېدي هغه نشر کړ نو قران دغه رد وکړ ازاو به کې معنی څه د افشوه خلاص آب خورکنا اوس دې کې رسده ولو ردوه الى الرسول والى الامر منكم لعلمه الذين يستنبطونه اوس معنی کې يستنبطونه اي يستخرجونه هغه کسان چې اوباسي واقعات او خبر لرا یعنی تحقیق کوي حسیبا ان الله کان لا کل شيء نصیبا کافیا س کافی ان یذفا 116 نمبر ان یذون من الا اناسا او ذناس مان سکی اے الموات بیزان سزنا یاد شو مواد ګور مړو ته نه ښا المواد بیزانا بیجانا بیروح شی بس پخپلوی حجرن او مدرن گٹوی کی لوٹوی وما اشباهو هغه شی چې مشابه وی لکه بوت شي توت شي شاتوت شي ويدون من دون الله شیطان مریدا مرید معنی کوي متمردن یعنی سر کش دارازی فلا یبتکن اذان الانعام نو فلا یبتکن معنی کوي بتکهو قطعه فلا یبتکن مفرد بتک ده او بتک ستوي قطع تا نو فلا یبتکن نو غس کی غس بکی دوی وګونه د ډنګورو تیلن وقولا واحد ومن اصدق من الله قیلا نو دا قیل په معنی دا قول دی معنی یو دا توبیا ختمه مهر لګولې فتب الله على قلوبهم اے ختم الله على قلوبهم نو تب او ختم یو معنی دا تفسیر قولی تعالی ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ګور علماء کرام په دې آیت کې لکه دوه مسلې دوی ذکر کړي آل کوفه په دې مسله کې اختلاف دی چې کم سره قتل عمدو کی نو دې به ابدي جهنمی او کنا دې لپاره افشته د سورۃ النساء کې راځي چې دې ابدي جهنمی دی او سورۃ فرقان کې راځي لا من ومن يقتل مؤمنا نه سورۃ فرقان وایي الته کې راځي کنه الته ومن خو نه دی خو بل شاله دی الا من تاب غزر من مخیرا جگنا الا من تاب غسان دے یخلد فی مهانن دا خصدار مخیرا دی کنا فضا بارحال علتا کی قرآن عظیم دا ذکر کئی الا من تاب علتا قتل دے زنا ذکر دے قتل ذکر دے زنا ذکر دے آگے نفس سرا دی الا من تاب التن معلومه شو چې قاتل کې توبه وخت وباسي نو دې معاف کی د بعض علماء وی چې دا آیت چې کوم کې خلود ذکر دی لکه سورۃ نساء والا دا منسوخ دی لیکن قول مشهور دا چې دا منسوخ نه دی او یا دا په مستحیل د قتل باندې دی او یا مراد نه طول المکس مراد دی ابد مراد نه دی جی قال حدثنا آدم بن أبي ياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا مغيرة بن النعمان قال سمعت سعيد بن جبير قال اختلف في أهل الكوفة اختلاف راغه فيها حكم ديات مذكورة أهل الكوفة علماء كوفة فرحلت فيها إلى ابن عباس ذو سعيد و زلال ما دي مسئلے حل دي پارا ابن عباس رضي الله تعالى عنه سخا فسالت عنها ما تنتقوسك فقالت نظرت هذه الآية دایت نازل شو ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم
یا آخر ما نزل و ما نسخ شیون دا آیت آخری دے په اعتبار د نزول او دی باندې ناسخ هیڅ څوک نشته په دی باندې ناسخ هیڅ شی نه دی معنا دا آیت محکم دی چې محکم شو نو دې نه معلوم شو چې قاتل مخلد فی النار دی نو دا جواب په صورت استخلال د قتل دی یا قتل لوجه د ایمان دی دینه دی او یا مراد نه طول المکس دی یعنی ډیر وخت جهنم کې تیرې دل جی باون في تفسير قوله تعالى ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا السلام والسلام واحد صحابه الکا قرآن ذکر کوي چر پلار باندې زه نو تحقیق کوي چې یو سره تا ته سلام وایي نو کافر ورته مو وایا بس ولا تقولوا امو تاسو لمن القى اليكم السلام هرغه سوچ پیش کوي تاسو ته السلام تحیه د اسلام تحفه د اسلام چې السلام علیکم دې سموه لست مؤمنا دا مقوله د الله تقولو بس تشوا معنا اس شر ظاهر ګوري چې پلار تیری دی او چا ورور السلام علیکم تو وعلیکم السلام خلاص اوس وی دا السلام دی القا الیکم السلام دی او کدا سلام دی نو دی وی السلام والسلام واحد سلام او سلام په معنی د امن دی دوړو معنی یو ده چې انقیاد دی او دا انقیاد قولی له چې السلام علیکم په انقیاد قولی شکنه جی ابي قال حدثني علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا تقول لمن القى عليكم السلام لست مؤمنا قال ابن عباس كان رجل وي او سره چې عامر بن الاضبط ته فی غنیمت له خپل سکی په کنډک د ګډو بيزو کې فلاحقه المسلمون مسلمانان چې ورته ورسېدل فقال دی اجری السلام علیکم هر کله راشه ورونو مسلمانانو فقتلوه ندیو واخذوا غنیمته او دغینه غلخر ګوټه نو کنډک ګوټه یعنی بیزی اجر شو آیت واغسته فانزل الله تعالی فی ذلک الى قول تعالی تبتغون ارض الحیات الدنیا تاسو غواړئ د دنیا سامان یعنی تلک الغنیمت تاسو ته غنیمت وای معنی داوا چې تاسو نه وجل جایزو او نه دا کنډک اغسل جایزو شر ظاهر ګوري قال قال ابن عباس السلام اغلست مؤمنا السلام مخي طبعا بتفسير قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله ګور مقصد آیات دادی چې الله کریم مهربان د مجاهد او د قاعد فی البيت تفاوت فی الرتبه ذکر کړي چې یو سره په میدان جهاد کې جنگيږي ایو سره په خپل کور کې ناس ته او دوه مسلمانان دي جنتیان خو دواړه دي فوج د ایمان او د اسلام او د عقیده هغه مجاهد چې چونکه مهنت زیات ته نو دغه درجه سره زیات ده دغه اجر زیات ده دا آیت سو کې نازل شو او نبی علیہ السلام وی نو حضرت عبد الله ابن مکتوم اعمارون د ناسو دی حضرت صلی الله علیه وسلم ته وی الله پیغمبر زه خو غواړم چې jihad وکم خو ضرور دې نو سو کوم دا اجر خو درجه خو زوم غواړم نو دا یو وخت لا استثناء نه راغلی بیا دغه لسو استثناء غیر اولی ضرر بیا لسو استثناء راغلی جی حدثنا قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابراهيم بن سعد بن صالح بن صالح بن كيسان بن شهاب قال حدثني سعد بن سعد بن سعيد انه راى مروان بن الحكم في المسجد انه راى مروان بن الحكم في المسجد this سعد السعدی لید مروان ابن حکم سے حجومات کی فاقبلتو ندیوی زرارم حتی جلس پلا جنبی چخواک و تکیناسم فاقبرنا انو دی مروان خبر کو چان زید ابن ثابت اخبرو حتی زید رضی اللہ تعالی دی خبر کا چان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم املا علیہ نبی علیہ السلام املا کولا پدی زید ابن ثابت باندی املا غفینه که املا غفینه کنا القاء د الفاظ لپاره لیکلو لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله دعت ورته فجاءه ابن مکتوم
دراغ عبد الله ابن مکتوم وهو يملها عليا زید وی په داسې حال کې چې نبی علی السلام یعنی خودنه کوله ماته د دې آیتونو لپاره لیکلو نو قال زید وی د عبد الله بن مکتوم یا رسول الله والله لو استطيع الجهاد الله پیغمبر زما دې پر باندې قسم یې چې زما طاقت ته jihad وې تجاهت ما بخامه jihad کړو وکان اما و دیرون فانزل الله علی رسول الله پاک دا تراولګ په خپل پیغمبر وفاخذه على فاخذي فدا سه حال کې چې نبی پاک پتون زما په پتون باندې وو ٹھیک شو فثقلت علی د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا پتون مبارک په ما باندې درون شو دیو د ثقل د وهینا حتا خفتو تر دې پوری چې زه ویریدم انت رزا چې ما دا پتون چور شي انت رزا فاخذي چې چټنی شي کیمه شي او ماس شي پتون زما ثم سریانه بیا د نبی علیہ السلام دا کیفیت ختم شو فانزل الله تعالی غیر اولی الضرر سوا د اهل ضرر نه معنا د مجاهد درجه په قائد ډیر اوچته ده واکه معذور وینو لکه دې معذور وکنه جی قال حدثنا حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن البراء قال نزلت الايه لا يستوي القاعدون من المؤمنين نازل شدات مبارک لا يستوي القاعدون من المؤمنين دا رسول الله صلی الله علیه وسلم زید پیغمبر اسلام زید را غوښته فكتبها تقریبا دا خبرو لیکلا تاج مبارک لیکا فجاء ابن من مکتوم فشکا ضرارته نو دې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خپل ضرارت شکایت وکړه او دا ضرارت د ضریر نه ده او ضریر نابینا ته وي د خپل د نابینا ته شکایت وکړه وانظر الله تعالی غیر اولی الضرر جی قال حدثنا محمد بن يوسف عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا فلان فجاءه راوله आवाज وکي فلان کی تمرات ته زید ابن ثابت ته چې د کاتب د نبی علیہ السلام فجاءه وما الدوات والله ورغي سره دوات او شو مشانه فخا ورته مشانه وي دوات والله او تختوا د لیکلو والکاتف او اډوکه د اولی د اوخو فقال اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله معلومه شد نبی الاسلام قران عظیم په صحابه لیکلو وقت تکشو وخلف النبي صلی الله علیه وسلم ابن ام مکتوم او رسول نبی علیہ السلام ناس عبد الله بن مکتوم فقال یا رسول الله انا ضرير زخنا بنائما جاءتم زلتی فنظرت مكانها نازل شو فدغه زیباندی لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله جی احسان قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام ان ابن جريج اخبر ما تخبر قال وابن اسحاق قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عبد الكريم ان مقسم المولى بن عبد الله مقسم نوم د یو سړي چې خادم د عبد الله بن حارث دی دیول خبر ورکو چې ابن عباس اخبرو لا يستوي القاعدون المؤمنين او مراد د قعودنا عن بدر او الخارجون من بدر من بدر الى بدر مراد د دې آیت مقصد څه شو دې آیت نه دې شان نزول سره دا معلوم شو چې دا آیت فقط په مابین د بدرینو کې او د غیر بدرینو کې نازل دی چې کوم خلق بدر ته تللی دي دغه شان اوچته په مقابله د هغه چا چې غیر خارج ال البدر بس به کو زکه او ټکه ترمذی پکې وي